وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زمال اسلام عزت مند مسلمانان رونو اللہ رب کائنات عز وجل سر زما پا کامل ایمان باندې خوشحاله کا د ماہ رمضان شریف عظیم او قدرمند میاشت دار په ختمېدو ده الله تبارک و تعالی دې دا روزې عبادتونه قبول او منظور وګرځي عزتمند مسلمانانو تاسو ته یو اهم وظیفه وړاندې کومه د هغه چا دپاره د چا چې په ودونو کې رکاوټ وي او بندش وي او هغه ځای په ځای باندې برابرېږي نه د الله تبارک و تعالی په فضل او احسان د الله تبارک و تعالی په ښایسته نومونو سره به انشاءالله هغه رکاوټونه ټول ختمیږي او دا وظیفه په دغه طریقه باندې ګوره پکار ده د اختر په ورځ د اختر د مانځه نه پس 2 رکعاته نفل لمونځ دی لومبي رکعات کې د الحمد شریف ولد دوالین امین نه پس 11 کرت قل هو الله احد صورت دیم رکعات کې د ولد دوالین امین نه پس قل هو الله احد صورت 11 پیرې 2 رکعات چې کله برابر شي په خپل ځای باندې سلام به وګرځي په خپل ځای باندې مناس وي اول به 11 کرت درود پاک وي او بیا به 1100 کرته دا وظیفه کوي یا الله یا لطیف او یا رحیم یا الله یا لطیف یا رحیم یا الله یا لطیف یا رحیم یا الله یا لطیف یا رحیم په یو تسبیح باندې به دا 3 نومونه په یو ځای باندې وي او هغې نه پس په بیا 11 کرت درود پاک وي هغې نه پس به په الله تبارک وتعالی نه په عاجزۍ سره سوال وکړي ځکه د اختر په ورځ باندې سوال او دعا قبلیږي دا ډېره مستجابه وي د روژهدار دعا هسې هم قبلیږي چې دا نیک عمل هم ورسره وشي نو سوال قبلیږي نو هغه رکاوټونه او نقصانات به د ځوانانو اب انشاءالله دې سره ختمیږي په اخلاص سره به دا وظیفه د اختر د مانځه نه پس کوئ دویمه طریقې دا ده چې د هر مانځه نه پس همدغه وظیفه چې کله سلام وګرځېږي سنت ورپسې سنت ادا شي او د هغې نه پس چې کوم دی بیا 11 کرته درود پاک ووایي او 222 مرتبه دا وظیفه وکړي یا الله یا لطیف یا رحیم یا الله یا لطیف یا رحیم یا الله یا لطیف یا رحیم او بعد کې بیا 11 پیرې درود پاک ووایي انشاءالله العزیز د هر مانځه نه پس 5 وخته مونځ به پابندۍ سره وشي او د هغې نه پس په 222 مرتبه به دا وظیفه کوي که مثال یو ځای کې سړی دا وظیفه مونځ ادا کړي او بیا وظیفه کولی نه شي نو په لاره هم کولی شي خو چې په ادب او احترام باندې ورته کښېني نو ډېره پیدا کوي چې په ادب او احترام باندې کښېني نو پیدې ورکې زیاتې وي نو کوشش دا وکړئ ځوانان نوجوانان چې نورو غلط و نقصاناتو پس انسان ګرځي نه الله تبارک و تعالی ته رجوع پکار ده هر څه د الله تبارک و تعالی ته په قرب کې حاصلیږي نزدېکت کې حاصلیږي نو چې انسان کله الله تبارک و تعالی د ځان نزدیکي 5 وخته مونځ ادا کوي ورپسې دا وظیفه کې انشاءالله د هغه ټول مشکلات حل کړي دا خو لا واده مشکلات دي نه ټول مشکلات تمام مشکلات الله تبارک و تعالی دې سره حل کوي نو کوشش به دا کوئ چې د هر مانځه نه پس 222 مرتبه اول او آخر 11 بار درود شریف او د اختر د مانځه نه په دغه طریقه باندې به دا وظیفه کوئ انشاءالله ټول رکاوټونه به ختمیږي او ستاسو ټول کارونه به انشاءالله العزیز اسانیږي دا ډېره مجرب وظیفه ده او ډېره کارنده ده او ډېر کارونه په دې باندې شوي دي چې د هر مانځه نه پس 222 مرتبه څوک دا وایي الله تبارک وتعالی دا ټول رکاوټونه د واده په باره کې چې څونه رکاوټونه دي هغه ټول ورسره ختمیږي چې غلط نقصانات خلک کوي د هغې نه ښه دا چې دی دا وظیفه وکړي چې الله تبارک وتعالی ټول مشکلات حل کړي او کار یې په خیر باندې وشي